بعض فقهاو لیکلی دي که یو زنانه وي بالمازه او د موس پابندي نه کوي، خاون ول ترغیب ورکی بیا هم بالمازي کوي، نو د خاون دپاره دا حکم دی چې د ښځې ته طلاق ورکي. ولې؟ وی دا ځکه چې د قیامت په ورځ باندې دا صورت او دا کیفیت بهتر دی چې ته د الله په حضور کې حاضر شې او ستا په ذمه باندې د چا قرض پاتې وي. دا بهتر دی، خو دا بهتر نه دی چې ته د الله په عدالت کې حاضر شې او ته د یو بالمازې ښځې د خاوند په ترو حاضر شې چې دا چې هغه سړی دی چې د ښځه بالمازه و موز به نه کولو. وی دا بهتر نه ده. حالانکه قرض الله نه معاف کوي چې د څو پورې بنده درته معاف کړي نه یا د ادا کړي نه. نو د دین هم زیات خطرناک سره چې ښځه د بالمازه او په دغه نسبت ته حاضر شي چې هغه وایي چې دغه بالمازه ښځې خاوند دی. دا خطرناکه خبره ده. زمونږ په کور کې الله دې نه کې څومره به داسې نوجوانان به یا زنانه به وي یا مونږ په خپله چې د موس پابندي به نه کوو بالمازه به یو.